د کابل نیوز قدرمنو لیدونکو سلام. د 1998 کال له پیل او د هوا له تودېدو سره د هیواد د نورو برخو په څېر په غزني کې هم امنیتي وضعیت او بریدونه ډېر شوي دي. د همدغو ناامنیو په تازه پیښه کې د غزني د پولیسو د ریزرف په قطعې د موټر بم په وسیله برید شوی دی. په دغه برید کې پولیسو عوامو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې برید کې 2 پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. خو طالبان ادعا کوي چې له 40 ډېرو امنیتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دغو بریدونو په امنیتي ادارو نیوکې ډېرې کړي او عام خلک شکایت کوي چې حکومت د غزني د وضعیت ښه کېدو ته پام نه دی کړی. ننني ډایالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو. په دې بحث کې راسره د غزني د ولایتي شورا غړی ښاغلی عصمت الله جمرودوال میلمه دی. ستړي مه شئ، په خیر راغلی جمرودوال صاحب. بحث ته کله همدغه نوې امنیتي پیښې وي په پیل کې تازه امنیتي پیښه ویل کېږي چې د ریزرف قطعې په ودانۍ باندې د موټر بم برید شوی دی. جزئیات یې تاسو سره څه دي؟ بېلابېلې ادعاوې کېږي په دې اړه. بسم الله الرحمن الرحیم. او حقیقت ته چې پیښه وسوه پرون ماښام وسوله او د ریزرف قطعې په منځ کې وسوه، دا نه چې د باندې سوي ده. تلفات لري، لکه دوی چې ولي 14 نفره زخمیان لري، 15 نفره شهیدان لري. نو او ملکي خلکو ته تلفات نه دي اوښتي. دا خبره دروغ ده. ولې هغه یو خو دغه کیته چې ده بالکل له کلو له دغه نه ډېره لرې ده، شورمانو شاته ده، نه کورونه شته او بیا دغه انفجار په کیته کې د منځ کې شوی ده. یو خو راپورونه کله ناکله صحیح نه وي، ځکه کورنیو چارو وزارت هم خبرې دا ورکړی چې په لومړي قراول کې شوي، په تلفاتو کې ویل کېده چې یو ماشوم هم په دې برید کې وژل شوی. اما تاسو وایئ چې ملکیانو ته موټر تېر شوی په دا کې دننه شوی و. ولې خلکو ته تلفات په دې نه دي او چې هلته کورونه هېڅ شته نه، هغه نشته. ټول قرارګاوې دي، د نظم عامې شارع قرارګاه ده، د دغه کتې قرارګاه ده، یو بله قرارګاه ده، شاوخوا شورمونه دي، موټر پروشیانې دي، هغه هم لرې دي ځینې. نو په دې خاطر د خلکو تلفات نشته پکې کم دي او عام خلکو ځواکونو تلفاتو په اړه بېلابېلې ادعاوې دي. د غزني د ولایتي شورا رئیس ویلي دي چې 9 کسان وژل شوي په دې برید کې. امنیتي ځواکونه یې ښودلي. کورنیو چارو وزارت لکه څنګه چې موږ په پیل کې ویل 2 کسان ښیي. که کورنیو چارو وزارت خو اکثره تلفات کم ښیي. ولې تلفات ته 14 نفره زخمیان له 9 نفرو د شهیدان لري. د حقیقت خبره چونکې دغه موټر داخل دی ساحې ته تللی و، نو هلته دغه شوی دی. تر دې نه مخکې هم یو انفجار د ټانګو سو، خو هغه خوشبختانه دی کشف کړی و. ټکان یې فوق په ټایرو یې وویست، نه ودرېد، بیا یې په راکټ وویست چې هغه یو پولیس د سرباز موږ شهید هم سو، هغه کوم چې افایر په وکړو. نور داسې تلفات یې خلکو ته نه دي اړولي. د کلیو د کورو شیشې میشې یې ماتې کړې دي په مخکې. امنیتي وضعیت تکرار شو د غزني. څنګه یې ارزوئ تاسو؟ کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، ملي امنیت، دوی په دې وروستیو کې وایي عملیات او تالاشۍ او نور امنیتي تدابیر ډېر شوي دي. امنیت باندې وایي ښه تاثیر غورځولی. اما همدا روان کال څه موده وړاندې د غزني د 3 امنیتي حوزې امیر ووژل شو، ترڅنګ یې لسګونه پولیس. هغه وخت کې چې کوم وخت د 3 حوزې امنیتي امیر شهید شو او 14 نفر پرسونل یې ورسره شهیدان شو. د غزني په هغه حالت کې اوس غزني اوس به سقوط وکړي، سهار به سقوط وکړي. ما تر هغه 2 ورځې مخکې بعد کې له دغه پیښې دلته دغه حکومت درته د سقوط په اوس خوشبختانه د غزني حالت ډېر بهتر شوی ده. په سیاست الله خالد وزیر دفاع شوی ده. غزني نه بلکې ولا ټول افغانستان ته توجه کړې ده، خاصا غزني اوس په هغه حالت کې نه د سیاسي سقوط کې اساسه دغه یو خبره ده. مخکې ملاقات ورسره وکړو، دوی ویل ول له مخکې به دوی راپسې ګرځېدو، اوس موږ پسې ګرځو. مثال یې راوتل چې بل په ناوه کې عملیات وکړو، ناوه 12 کاله کېږي، 13 کاله چې سقوط ته دونه. یعنې په هره ولسوالۍ کې طالب اوس هم نشي ګرځېدی. ټلیفونان یې بند کړي دي چې چیرې راوتلی ده ویستلی ده. بله ورځ په قره باغ کې تقریبا 15 نفره طالبانو غټ قومندانان تلفات وکړي چې ټولې سلاوي هم ځینې راوړي، دغه هم راوړو. د یک ولسوالۍ سقوط و، هغه یې بېرته انتقال کړه خپل ځای ته. اردو له مخه کار نه کوو.
اوس اسدالله خالد وزیر شوی د اردوم خوشبختانه جی جنگ تم جی کمینم وی دغه مو یعنی د طالب په دا 2 میاشتو کې ډیر تلفات ورکړي دي. طالب ته بیل د ماشي او سی انتحاري یو ټانګ یو موټر بم کې د جنگ توان نشته پکې. طالبان هم اکثرا تاسو د قره باغ د پیښې یادونه وکړه یا د نورو کله چې تلفات اوړي هلته د ملکي مرګ ژوبلې ادعاوې هم بیا تر څنګه د همدې قره باغ د پیښې په اړه هم داسې ادعاوې وې چې عام خلک پکې وژل شوي دي. داسې ما درته ویل چې همیشه طالب زیات تلفات وویني یا زیات دی ته مشکل دی د ولس په اوږد ټوپک دی ولس په زور راباسي. دا کوم ځای کې چې دا پیښه سوي ده چې دا دوی هلته مړه سوي دي هلته بالکل نه کلی شته نه کور شته. دا د موشکي او د نه راتېر کروس او د موشکي په منځ کې یو پوسته ده چې دلته په دې باندې دوی دغه کول هېڅ دلته نږدې په 15 کیلومتري کې کورونه نشته. ما درته ویل چې همیشه چیرې دوی تلفات ډېر وویني دوی ملکي غږ پورته کړي. یعنې دوی د خلکو له کوره سنګر جوړ کړی ده خو هیڅ خبره نه ده. که په دوی باندې تلفات وشي دوی تلفات زیات ورته واوړي او دوی یو وګړی عام وګړی یا زخمي یا شهید چې دوی ملکي تلفات زیاتي نه دي سوي. په قره باغ که دا اوس پیښه کې زه یعنې دا په تضمینا درته وایم چې هېڅ هم ملکي تلفات نه دي سوي. ستاسو له خبرو نه برداشت همداسې کېږي چې 2 میاشتې وړاندې یا د اقل د نوي کال له پیل راهیسې چې د غزني وضعیت څومره خراب و اوس ښه شوی دی دغو عملیاتو تاثیرات درو خبره نه ده. که دغه 80% تاسو یادوئ دا به د غزني مرکز ته راشو ښار کې که ولسوالیو ته بیرته ځو یا لویې لارې سره ګورو د غزني د ولسوالیو کې عملیات شوي دي په اندړو کې شوي دي. ما درته ویل په دیه کې وویشتو په اندړو کې وویشتو په ګیرو کې وویشتلو په قره باغ کې وویشتلي په مقر کې په من په ټولو ولسوالیو کې. ما درته ویل چې د موږ ولسوالۍ په هغه حالت کې وي چې عمومي شاعره مو بنده وه. قمندانانو د فلوسو رویه هم دونه کمزوري وایي چې که 2 ټکه شوي وای هغو نورو ولسوالي په دې خاطر پرېښوي وي چې اوس موږ ته نور توان یعنې له غزني نه د امکانات نه و چې دوی ورته کومک ورشي. خو اوس خالد صاحب یوه دغه واده کړي چې هر تاسې کمین ووږئ جنګ ووږئ هرې خوا ته ولاړ شئ چې په کوم وخت کې درته ضرورت و موږ په نیم ساعت یا په 20 دقیقې ځان څه او داسې خبرې ثابته کړې ده. نور وخت کې به د موږ په ولسوالیو یعنې دا ما خپله دغه ټلیفونان به م کول کله بې باني کول چې تیاره خرابه ده کله بې بل ولایت کې ده کله بې ول هوا خرابه ده. یعنې په 40 ساعته کې په 48 ساعته کې موږ ته هوایي کومک نه ده رسېدلی. خو چې اوس په کوم ځای کې مشکل په نیم ساعت یا په 40 دقیقې کې موږ ته هوایي کومک رسېدلی ده نو د فلوسو مورال له دې سره ډېر پورته شوی ده. پخوا به په غزني کې د سرتیرو د شمېر له کمېدو ډېر وخت انتقاد کېده ویل چې اول درجه ولایت دی یا د امنیتي ځواکونو هغه مشکل اوس هم لرو. ما درته ویل چې غزني اول درجه ولایت او مساحت تقریبا درونه د 4 ولایتو په اندازه ده. ولې خو سرتیري موږ نه لرو سرتیري کم دي ساحې زیاتې دي. که موږ پرسونل مکمل درلود یا د موږ پولیس په هغه د مساحتو د ولایت اول درجه په نسبت برابر هم نه وای نیمایي هم وای د موږ شاعره به نه و بنده. موږ توان د دې نه لرو چې شاعره باندې پوستې زیاتې کړو پرسونل نه لرو په ولسوالیو جنګ ده کمربندونه زیات کړو. که موږ ته خپل حق راکړي انشاءالله غزني کې به هېڅ مشکل هم نه وي یعنې نه ده راکړی. که مرکز دی او دغه همکاري موږ سره وکړي د موږ د مساحت او د موږ د ولسوالي په خپل حق راته راکړي موږ به له هېڅ مشکل سره مخ نه ده کړی. که موږ ته پر مثال دی هغه پراخ څه که نیمایي هم خپل حق راکړي شارع به مم خلاصوي. ولې موږ پولیس هلته کم دي حالت نظامي د جنګي ده په ولسوالیو هم جنګي نو کتې مم ټولې مصروفې دي دونه توان نه لري قمنداني یا دغسې هغه هلته نورې پوستې ایجاد کړي. په غزني باندې د طالبانو د منظم برینه تقریبا نور یو کال اوړي یو میاشت شاوخوا به پاتې تېر کال په اسد میاشت کې حمله وشوه. د هغې نه وروسته ولسمشر 2 ځلې دغه ولایت ته لاړه د ناټو چارواکو هم سفرونه درلود نور جګپوړي امنیتي او ملکي چارواکي لاړه. اما تل به انتقاد دا وشي هغه ځواکونه چې دغه ولایت د امنیت دپاره تللي هغه په خپلو قطاعاتو کې پراته دي عملیات نه کوي.
څنګه شو اوس راضي یاستئ هغه ځواکونه په تحرک راغلي په حرکات موږ مخکې ورته ویل چې مېلمانه ځواکونه چې دي هغلته نه عملیات کوي نه وځي ولې هغه په یو څو وخت لپاره راغلي دي هغه ځان ساتنه کوي موږ هم دا وایو چې کوم تاسې همیشه په غزني کې دغه یو کال اده کېږي دا خلک هلته پراته دي که دغه خلک دوی مستقل د غزني مربوط کړي وای بیا به جنګ هم کېدو ولې چې اوس جنګ به هم کړی وای عملیات به هم کړي وای ولې اوس همیشه د اردو د امنیت محلي دغه له دوی سره په جنجال کې چې دوی د هغو په خوله نه کوي موږ ته بیا دوی چې هر عمل کوي بیا مرکز نه راپور اخلي بیا مرکز نه هدایت اخلي نو هلته چې هغه کومه پیښه یا عاجل ضرورت هغه په هغه وخت کې هغه تېر شوی او دغه عملیات چې تاسو مخکې یادونه وکړه تر ډېره هوایي عملیات دي دا ټول هوایي عملیات ځمکني عملیات هم شته خو ډېر کم وي ولې عملیات یې ټول هوایي عملیات دي او ښه کامیاب عملیات دي طالب په اکثرو ساحو کې اوس نه ټلیفون ګرځي او پټ چې کوم ځای کې طالب یا د حملې پلان یا د اوس په دغه اول اوس په قرهباغ باندې عبدالله خان باندې چې د دې دا د اردو یو قرارګاه وه په دې باندې دوی د عملیاتو دغه اوس دا څنګه عمل دی شروع کړو یعنې په نیم ساعت یا 40 دقیقې تقریبا 40-45 نفره دوی تلفات ورکړو د دې معنا اوس تاسو ته څه ښکاري که حکومت وغواړي هر ځای کې کولی شي چې وسلوال مخالفین وځپي اما که اراده موجوده وي وغواړي یا ورته اراده شي چې په د افغانستان په هر کونج کې یې وژلی شي خو دا موږ ته ثابت شو ولې نه مخکې نه وختو د یو وزیر دفاع په تبدیلېدو باندې دونه دغه راغلي یعنې صرف غزنی نه هلمند نور ولایتونو په ټولو ولایتو کې هغه ساحې چې دوی نارې والې په تلویزیونونو کې دغه شي چې په سکوت په حالت کې اوس له هغه حالته نوتلي دي او له مخه به طالب په دې پسې ګرځي د اوس امنیتي ځواکونه په طالب پسې ګرځي موضوع همدا وه چې تاسو ویل امنیتي ځواکونه تللي وو هلته پراته وو د هغه ملحوظات تر اوسه معلوم نه شو چې ولې هغه ځواکونه چې تللي هلته عملیات نه کوي یا د ولسمشر له لارښوونو سره سره چې د امنیت د ښه کېدو دپاره یا د بیا رغونې دپاره کومې ژمنې شوې وي عملي نه شوې نه دي شوي دا خو دغه بدبختي دغه خبره منل نشته یعنی ولسمشر دغه کتابو ته جدي امر کړی و دغه لپاره دوی د کړي چې دوی باید غزنی پر امن کې غزنی کې عملیات ولې نه ده کړی ولسمشر موږ سره د کمربند وعده کړی و چې د غزنی کمربند مستحکم کېږي نه ده جوړ شوی یعنی په هغه کې 10% هم نه ده کار شوی لکه هغه څنګه چې د وعده کړی و یو څو پوسټې به ایجاد کړي چې کمربند خو په دې معنا ده چې یعنی هغه کمربند په معنا د کلا ده کلا چې جوړه شو نور خو غل نشي دوی د هغې په ځای یو څه موده وړاندې غزني کې د کورونو پلټنه پیل شوې وه کور په کور تلاشي به کېده هغه څومره بریالی وه هغه وخت کې هغه د غزني چې بالکل د سکوت په حالت کې هغه د غزني شاوخوا کورو کې د نږدې کورونو هغه کورو کې د ساحه کې د تلاشي کول چې هلته طالب ډېره زندګي نشي کولی طالب راځي هلته صحیح د ډوډۍ به خوري چای به خوري نیم ساعت کېږي نور هلته استوګنه نشي کولی خو هغه پلټنه دوی وکړه ځینې کورو کې صلاح او شهیم پیدا کو ولې ما درته ویل چې هغه پلټنه دونه نه ده مهمه لکه عملیات مهم دي عملیات خو چې له عملیاتو سره که اوس دغه عملیات ډېر مفید دي یو کار شوی وای چې کومه ساحه دوی پراخه کړي د حالت کمربندونه جوړ کړي وای او دا ساحه د طالب له لاسه ایستلي وای غزني به له هېڅ مشکل څه انتقاد هم همدا دی دقیقا چې د 18 ولسوالیو نه تقریبا ویل کېږي چې یوازې 2-3 ولسوالۍ که په د حکومت تر کنټرول لاندې نور په نسبي ډول نام نه دي پاتې مکور او بند قرهباغ مالستان ناور او جاغوري دغه ولسوالۍ دي دولت کنټرول لاندې دي نورې ولسوالۍ اکثر موږ را انتقال کړي دا خبره حقیقت ته چې مرکز ته موږ انتقال کړي اوس مې یوه ولسوالۍ بېرته فعاله که خپل ځای ته مې وړه دیک ولسوالۍ دا نوي قومندان په راتګ سره یوه ولسوالۍ موږ بېرته خپل شاید نورې مې دوی ولسوالۍ دي بېرته انتقال کړي خو وضعیت په دې معنا کې شوی ده چې دوی بېرته توجه دې ته کړي چې ولسوالۍ انتقال کړي وخت کې که هغه حالت کې پاتې شوی وای دغه ولسوالۍ به مونږ ټولې را انتقالولې مرکز د ولسمشر یوه ژمنه د بیا رغونې برخه کې وه د غزني په جنګ جګړو کې ډېر زیان اوښتی دی څومره کار وشو په دا تېر یو کال کې 1% هم نه ده شوی ټولې دروغ دي ټولې هغه د هېڅ یو ټیم لوبیا غوړي یو ګونۍ لوبیا یو پارسل وریجې دې نه بغیر هېڅ 10 افغانۍ هم له چا سره کومک نه ده کړی چې هغه رغونه په وکړي نه له کوروال سره کړی نه له دوکاندار سره کړی نه له چا سره کړی
که دوی کړي دي د راسي مقتدي وښي. د لویو لارو امنیت څنګه دی؟ د غزني ستراتیژیک اهمیت له دې کبله مو چې د جنوب په لارې هغه دي د ولسوالیو لارې اکثره بندي، یعنې له کابل تر غزني پورې احمدالرب سخته خوا خو بنده ده اکثره، یعنې دولتي وګړي نشي کولی چې په لاره سفر وکړي دغه وکړي. لوري اشاره عمومي بنده ده، له کابل نه تر غزني پورې خو اوس یو څه زور اچولی اردو ګزمې کوي چې پوینټونه یي، مقصد دغه یي هاخوا له غزني نه چې د کندهار په لجې لاره بنده اکثره بنده هیڅوک نشي کولی دولتي وګړي چې په هغه لاره باندې. او د ولسوالیو سره د مرکز لارې څنګه دي د غزني؟ هغه د عمومي شورا د بنده ده. ما درته ویل چې که موږ قمندان هم انتقالوو یا دولتي باید په تیاره کې ولاړ شي، له عامې لارې نشي تللی، په عمومي لاره په سړک باندې نشي تللی. یوه مهمه موضوع د غزني انتخابات دي. همدا تیره موده کې داسې راپورونه ورکړل شو، د ناټو قمندان هم وویل چې د غزني انتخابات ناممکن دي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره وشي. عوامل یې څه ښکاري تاسو ته؟ داسې خبره ده، اوس دوی خو چې د شورای ولایتي انتخابات صحیح، د شورای ولایتي صرف د غزني نه دي، د ټول افغانستان دي. بودیجه نه لري، هیڅ خبره نه ده، یا یوه ځنډه وي. بیا بودیجه څه خبره ده؟ مامورین دي تار جي یو کاغذ چاپېدل ده، که ته مصرف کوې خو هغه ټول مامورین دي، هغه ځای په ځای دي، خو یا هغه مامور ته یوه ورقه د شورای ولایتي درکوي او د ریاست جمهوري درکوي. یعنې بودیجه تاسو څه شته وایي؟ مصرف خو سوی ده. کوم ځای چې تاسو انتخابات کوئ مرکزونه فعالوي، صرف د ورقې چاپېدل دي، نور امنیت هم خو ریاست جمهوري ته به نشي، په هغه حوزه کې د شورای ولایتي هم کېږي. که سایټ خلاصوي خو ریاست جمهوري ته به خلاصوي، هلته که کارمندان دي نو کارمندان هغه کارمندان دي، ریاست جمهوري کارمندان دي، صرف داسې یو صندوق به په بغل زیات سره ښوول کېږي د شورای ولایتي. هېڅ مشکل نشته په دې، نه پوهېږم چې دې ول نه کوي. بیا هم چې نسته بودیجه موږ ورسره دغه نه کوو. ولې د پارلمان انتخابات باید د غزني وشي؟ غزني پارلمان ګوره دا نیم کال داسې هغه خلک ناست دي، د یو قوم خلک دي، نو پارلمان هېڅ مشکل موږ په غزني کې نه لرو. او ځای کړي دي هغه د دولت کومه طرحه ورکړي، ټول خلک په هغه طرحه خوشحاله دي. د دولت طرحه دې عملي شي، نه غواړو چې د ما په طبیعت شي یا د بل قوم په طبیعت شي، هغه دولت کوم طرحه دغه کړي په هغه طرحه دې عمل وکړي. ولې د پارلمان انتخابات باید د غزني سل په سل کې وکړي، که نه وشي د غزني جنجالونه زیاتېږي. قومي موضوع همدا ده چې کوم عوامل دي، ولې کوم ملحوظاتو له مخې دوی اوس وایي چې مثلا د ولسمشرۍ انتخابات به کېږي، اما د ولایتي شورا ناممکنه دي یا د پارلمان انتخابات ولې ناممکنه دي؟ خو ما درته وویل که امنیت خو ته به یو سایټ امنیت نیسي، هلته به کارمندان هغه وخت کې هم دا نه اوس د شورای ولایتي له ما پارې هغه کارمندان نو علیحده کارمندانو هغه کارمندانو هغه سایټونه خو زه خپله کاندید وم پکې ګرځېدم، صرف یو صندوق به د ریاست جمهوري پروت یو به د شورای ولایتي پروت، نه یو پولیس ورته زیات ورکوي، نه یو کارمند ورته زیات کوي. زیات مصرف یې صرف د بیلټ پیپر د کاغذ ده، نور هېڅ ستونزه نشته. نه دا وایي چې هغه باید موږ ته کارمندان یا ډي اف سیان دغه زیات کړو، هېڅ خبره نه ده. نو امنیت هغه ته ونیول کېږي، په هغه امنیت کې دام دي مامورین هغه ورته استخدامیږي، په هغه مامورین په دغه کې کار کوي. ستاسو په نظر اندېښنه به دا نه وي چې د غزني ډېرې برخې ناامنې دي او هغه د هغو ناامنو سیمو خلک به ونه شي کولی چې خپل استازي وټاکي؟ نو ریاست جمهوري خو بیا ناامنه، نو هغه خلک خو بیا ریاست جمهوري له دغه نه پاتې شو، یعنې له حقوقو نه پاتې خو په ریاست جمهوري کې هم پاتې. نو دا خبره نه ده، خو دوی حوزه یې کړي دي په حوزه کې، خو چې د حوزه په صورت کې هېڅ مشکل موږ نه لرو. خو که په 15 رایې که په 100 رایې هغه خپل یو قوم هغه ساحې ته خپل حق رسېږي. نو که ته انتخابات کوي خو چې د ریاست جمهوري کوي هغه هم وکړه، مشکل نشته. خو یعنې که دوی څه ستونزه ویني، خو دوی که د امنیت په نګاه چې د ریاست جمهوري کېږي، د شورای ولایتي هم کېدای شي، د پارلمان هم کېدای شي، یعنې هېڅ مشکل ستونزه نشته. امنیت ته نیسي او شورای ولایتي ته نه نیسي او ریاست جمهوري ته نیسي. په هغه کې همیشه داسې وي چې دا 3 انتخابات شوي دي، په 3 سره انتخاباتو شورای ولایتي ته ځان ته نه مامور ورکړل شوی، نه پولیس ورکړل شوی، چې په کوم حوزه کې د پارلمان یا د ریاست جمهوري کېږي، په هغه حوزه کې د شورای ولایتي کېږي. اول انتخابات کړي چې پارلمان، ریاست جمهوري او شورای ولایتي ټول په یو ځای اوس په هغه یو میز باندې اوسوي دي، خو هېڅ مشکل نه و. د امنیتي ملحوظاتو ترڅنګ ستاسو په نظر بل به کوم دلیل وي چې
دوی دغسې یو پرېکړه وکړي چې دوی خو هغه پرېکړه ما والوده دوی وایي د بودیجې نشتون ما بودیجه خو په دې کې دونه خبره به نه شي افغانستان دولت دونه کمزوری شي او بیلټ پیپر نشي چاپولی امنیت ورته تقدیم کړی د مامورین دي ورته استخدام کړي دي یو کاغذ پاتې شو یو صندوق پلاستیکي صندوق دی چې نور خو دونه مشکل نشته نو چې د دوی به په دې کې څه دغه چې ولې نه کوي یا دا خو د دوی سره خپل دغه ولې مشکل که د ریاست جمهوري انتخابات کېږي بیا مشکل خبره نه دغه هم باید وشي او که نه کوي شورای ولایتي د غزني د پارلمان انتخابات باید سل په سله وکړي چې هلته مشکلات دي هلته یو قوم همیشه پر ټولو قومو باندې قابض ده او دغه ده جنجالونه دي همیشه د ټولو قومو حقوق خوړلي دي یو قوم خوړلي دي نو دوه ولسوالیو دي 15 ولسوالیو حقوق دوه ولسوالیو خوړلي دي په هر صورت همدغسې امنیتي وضعیت او په هغو ولسوالیو کې به انتخابات شوي په نورو کې نه دي شوي که راشو د امنیتي وضعیت د ښه کېدو دپاره تاسو ته ښې لارې چارې کومې ښکاري تاسو وایئ چې هوایي عملیات کېږي طالبانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي یا دولت نورو وسلوالو مخالفینو ته ځکه موږ څو ځلې د القاعده شبکې د غړو د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړه غزني څخه څنګه کېدی شي هغه سیمې چې عملیات پکې کېږي تصفیه کېږي د هغه د خوندیتوب دپاره باید خو موږ دا خبره کوو تلفات هم ورته اړولي القاعده بلکې پاکستاني جنرالان هلته تلفات ورکړی ده خو موږ دا خبره کړې چې بالکل عملیات هم کامیابه دي هغو ته تلفات هم اړولي خو یوه خبره دا ده چې عمومي شورا خلاصه شي چې د ولسوالیو په خپل منځ کې مدیریت پیدا شي او له مرکز غزني سره مدیریت پیدا شي هغه کومه ساحه کې چې دوی عملیات کوي هغه ساحه که دوی کمربند واچي یا هلته پوستې واچي هغه ساحه د طالب له ولکې وباسي یعنې ساحه چې څونه د طالب له کنټروله وځي طالب نور کمزوری کېږي اوس خو د طالب ورک ده په ساحه کې هیڅ نه لیدل کېږي ځان یې پټ کړی په دغه کې که دوی لږ نور امکانات دغه کې او پرسونل واچي موږ سره کومک له مرکز نه د پرسونل ورشي غزني کې به بیا هېڅ مشکل نه وي او چې غزنی امن شي د غزني نه زابل روزګان کابل میدان وردګ د پکتیکا دا ټول ولایتونه امن کېږي تاسو وویل چې څو موده وړاندې د دفاع له سرپرست وزیر سره ولیده او دغو عملیاتو په اړه مو ورسره خبرې وکړې حتما به هم دا غوښتنې هغه ته هم کړي دغه ژمنې د عملیاتو راسره وکړه هغه یې ترسره کړي ده د عمومي شورا م ورته وویل چې عمومي شورا راته خلاصه کړه ولوخت نیسي درته خلاصوي انشاءالله به بیسونه په اچو پیسې په اچو نو شاهد وي کې خو کوي کې ډېره ښه خبره ده یعنې که دغه عمومي شورا خلاصه شي او څه کمربندونه هغه کوم سایې چې دوی عملیات کړي دي هلته بیسونه جوړ کړي او پوستې واچي ولس به هم له مشکله خلاص شي او دوی به هم له مشکله خلاص شي طالب بیا په هغه ساحه کې نشي ګرځېدلی ساحه یو وارې طالب له لاسه ووته بیا په ډېر مشکل سره دوی هغه ساحې ته داخلېږي او د ښار امنیت چې ښه شوی په نسبي توګه او د ولسوالیو د بیا رغونې دپاره به هم حتما تاسو غوښتنې کړي یا پخوانۍ ژمنې چې څه شوي وي د هغې د عملي کېدو اقدام یې نه ده سوی د ولسوالۍ د رغونې کوم اقدام نه ده سوی د ښار امنیت ما درته ویل چې په عملیاتو کې دغه ته ولې تر اوسه دا شی شته خو نو تر څو کمربند مستحکم نه شي او کمربند جوړ نه شي دغه کیسې به یې پکې سلامت اوسئ په خیر راغلی باسته ژوندی اوسئ قدرمنو لیدونکو له تاسو مننه چې تر دې دمه له موږ سره